العبادت اقصى غایت الخضوع والتذلل. دې ځای دویم بحث دی د عبادت او د استعانت معانی او د معونت دو قسمونو بیان. عبادت څه ته وایي؟ عبادت اقصى غایت الخضوع ته وایي. په عاجزۍ کې چې هغه انتها ده د هغې انتهایی چې کوم حالت دی هغې ته عبادت وایي. والتذلل او ځان ذلیله کول انتهایی زیات عاجزي. ومنه طریق معبد او طریق معبد دا د عبادت د لفظ نه اخیستل شوی. معبد هغې لارې ته وایي چې ډېره استعمال شوي، ډېره سولیدلي، خپو پیمال کړي. ای مزلل خویه شوي. وثوب ذو عبدة او کپڑا ذو عبدة اذا كان في غایت الصفاقة، چې کله په انتهایی کلکوالی کې شي، سختوالی کې، چې کپڑا ډېره سخته شي نه هر کار کې استعمالي کی، استعمال زیات شي. نو عبادت ته هم عبادت ځکه وایي چې دې کې د انتهایی عاجزۍ استعمال دی. ولذلك دغې وجې نه لا تستعملو چې دې کې انتهایی خضوع ده، عبادت نه استعمالیږي الا فی الخضوع لله تعالی، مگر په عاجزۍ د الله تعالی ته. بنده ته هم سړی کله عاجزي کوي، خو دې دپاره د عبادت لفظ نه استعمالیږي ځکه هغه اقصا غایت الخضوع نه ده. استعانت څه ته وایي؟ والاستعانت طلب المعونت، مدد غوښتل، طلب د مدد. مدد بیا دوه قسمه دی. تاسو ویلی دی په علم کلام کې چې استطاعت دوه قسمه دی، یو په معنا د سلامت الاسباب والآلات سره، او دویم د استطاعت معنا حقیقي ده. او په اصول فقه کې تاسو ویلی دی حسامی وغیره کې چې استطاعت قدرت دوه قسمه دی، یو قدرت ممکنه دی او یو قدرت میسره دی. ذهن تم خبر رااله؟ دی وایي قدرت په دوه قسمه دی، یو قدرت ضروریه دی چې اصولیین د دې نه تعبیر کوي په قدرت ممکنه سره، او دویم قدرت غیر ضروریه دی. غیر ضروریه نه تعبیر کیږي میسره سره. قدرت ضروریه یا ممکنه دی ته وایي چې پیل د هغې نه بغیر راتلی نشي، او قدرت میسره یا غیر ضروریه هغې ته وایي چې پیل په هغې سره اسانیږي. پرې پوه شوئ که نه شئ پوه؟ ښار ته تلل د خپو نه بغیر کیدی نشي، نو دا خپې قدرت ممکنه دی. او چې ګاډی سړي سره یې ګاډی لږ وخت کې ورسوي، نو دا ګاډی قدرت میسره دی ځکه سهولت سره یې ورسولی. وهیه دا معونت اما ضروریتن، یا به ضروری وي، او غیرها یا به غیر ضروری وي. والضروریت معونت ضروریه ما هغه دی لا یتأتی الفعل دونه، چې نه حاصلیږي فعل بغیر د دې نه. هغه څه شی دي؟ که اقتدار الفاعل، لکه د فاعل قدرت لرل. وتصوره او تصور د فعل، وحصول آلة او حصول د آلې د فعل، ومادة حصول د مادې د فعل، یفعل بها فیها
چې دا فاعل کار وکړي په دې آلې باندې فیها په دې مادې کې، یعنې د قدرت ضروریه دپاره څلور څیزونه ضروري دي. یو قدرت د فاعل، دویم تصور د فعل، دریم آله چې په هغې سره فعل حاصل شي، څلورم ماده چې آله پې وکاروئ. وعند استجماعها، په وخت د استجماع د دې خبرو کې د قدرت ضروریه دا څلور څیزونه چې راجمع شي، یوسف الرجل بالاستطاعه، سړی موصوفیږي په استطاعت باندې چې دا مستطیع دی، عاجز نه دی. ویصح بیا صحیح ده ان یکلف بالفعل، چې دا سړی د مکلف بالفعل شي، ځکه دکې قدرت شته که نه. او غیر ضروریت څه ته وایي؟ معونت غیر ضروریه، تحصیل ما یتیسر به الفعل، حاصلول د هغه څه دي چې فعل په هغې اسانیږي، ویسهلو او سهولت پکې پیدا کیږي. کالراحله په سفر، لکه بارګیر په سفر کې للقادر علی المشي، د هغه چا دپاره چې په خپو تللو باندې قدرت لري. پې پوه شوئ؟ او یقرب الفاعل الى الفعل، او یا دا د قدرت میسره دې ته وایي چې فاعل نزدې کې فعل ته، ویحثه علی، او تیز کی دا فاعل علیه په دې فعل باندې. وهذا القسم لا يتوقف عليه صحة التکلیف، او دا قسم یعنی معونت غیر ضروریه موقوف نه دی په دې باندې صحت د تکلیف. سړی چې مکلف جوړیږي د مکلف کولو دپاره مدار او موقوف علیه دغه قدرت نه دی، بلکې د مکلف کېدلو دپاره موقوف علیه او مدار معونتی ضروریه دی، قدرت ممکنه چې ورته وایي، یا سلامت الاسباب والآلات. هلته تاسو اختلاف ویلی دی شرع قاعد کې کار چې بس معتزله و زمونږ اختلاف دی چې معی دی د فعل سره او که مقارن دی او که د فعل نه مخکې دی، مقدم دی په فعل. دریم بحث هغه دا دی چې دا نستعین دا فعل دی او فعل متعدی دی، دا نازل شوی دی په منزله د فعل لازمی. چې نازل شه په منزله د فعل لازمی، نو مفعول بالکل پرېښودل شوی دی او یا مفعول مقدر دی. که مفعول بالکل پرېښودل شوی په لفظ کې هم نه او په نیت کې هم نه، نو دلته دا متعدی چې لازم شي نازل شي په منزله د فعل لازم، دا د عموم د پاره. پې پوه نشته؟ پې پوه شوئ؟ او چې په مفعول پکې مقدر کې لفظ کې نه مقدري، نو بیا دا تخصیص پیدا کوي. تخصیص ولې پیدا کوي؟ ځکه یو شی به وي که نه، یو شی دی او هغه په ذهن کې ستا دی، او مقدر خو کل ملفوظ کله کله په تلفظ هم وکړي. نو که داسې وایي چې ایاک نستعین فی العبادت، نو بیا مفعول مقدر شه چې عبادت. او که داسې وایي چې ایاک نستعین فی المهمات کلها، نو بیا دلته دا متعدی نازل شه په منزله د چا د لازم، او مفعول پرېښودلی شي د عموم دپاره. پې پوه شئ که نه شئ پوه؟ والمراد طلب المعونت، مراد طلب د معونت دی په المهمات کلها، په ټولو مهمو کارونو کې، او فی اداء العبادت چې که مقدر شي او خاص شي. والضمیر المستکن، دا څلورم بحث دی، دفع د اعتراض. خلاصه د اعتراض دا چې مصلي خو ځان لمونځ کوي، ځان له چې مونځ کوي، نو بیا خو د واحد صیغه استعمالولی، ایاک اعبد و ایاک استعین، دا جمع صیغې څنګه استعمال کړي؟ ضمیرونه د جمع نه دی، وایي جمع ده که نه؟ یوازې دی خو نه دی، حفظه ملایکې دي ورسره، او چې جمع کې مونځ کوي که نه هغه صلات الجماعت ملګري دي ورسره، او که نه په جمع مونځ نه کوي، ځان له مونځ کوي، نو حفظه دي ورسره ټول موحدین، هغه خلک
چې هغوی مونځ کوي هغه ټول ورسره دنیا کې شامل دي. ګورئ والضمیر المستکن فی الفعلین، ضمیر مستکن هغه ضمیر چې اوسیږي په فعلینو کې نعبدو و نستعین کې قاری لراجع دی. مراد ته قاری دی او من هغه څوک ماهو چې د سره دی من الحفظه و حاضری صلات الجماعه، هغه خلک چې حاضر دي په جماعت په مانځه کې. یو قول شو. دویم او له ولسائر الموحدین، او یادا چې دته راجع دی او ټول موحدینو ته. ادرج عبادته فی تضایف عبادتهم، دننه که د خپل عبادت په منځ د نورو عبادتونو د نورو خلکو کې. وخلط حاجته بحاجتهم، او ګډې که حاجت د بحاجتهم د نورو خلکو د حاجت سره. ولی لعلها تقبل ببرکتها، شاید چې د عبادت قبول کړی شي په برکت د نورو عبادتونو، د نورو خلکو د عبادت د برکت د عبادت هم قبول شي. صحیح شم. دا نعبدو مونږ ولې وایو چې د نورو خلکو د عبادت د برکت زمونږ عبادت، برکت خو منئ که نه منئ؟ د نورو خلکو د عبادت د برکت زمونږ د عبادت قبول شي. بعضې خلک برکت نه مني، خپل مني خو د بل چا نه مني. وتجاب الیها، او مننه وکړی شي الیها د حاجت ته. ځکه د سره داسې خلک ملګري چې هغه اولیاء الله دي په نعبدو کې او نستعینو کې، د هغوی خبره خدای نه رد کوي، نو د به م انشاءالله نه رد کي. ولهذا دې د وجې نه چې جماعت ښه شی دی، د نورو خلکو د عبادت د برکت د سړي عبادت قبلیږي. شریعت الجماعت، جماعت د جمع منځ مشروع شوی دا یو حکمت دی. دې ځای پورې خبره خلاصه شو. وقدم المفعول للتعظیم، دا یو بل مسله شروع شو. څلور مباحث دي پکې. اول دا دی چې نعبدو نستعین دې کې مفعول ولې مقدم که؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، دې کې مفعول ولې مقدم شو؟ وقدم المفعول نه تر وکرر الضمیر پورې پنځه وجوه به ذکر شي. مفعول ولې مقدم که؟ د دې پنځه فایدې ذکر کړي. تاسو په پوه شئ. یوه فایده دا ده چې مفعول د تعظیم د پاره مقدم کړه، ځکه د مفعول ایاک نه مراد الله دی او نعبدو نه مراد ستا عبادت دی، نو الله خو د تعظیم قابل دی، نو ځکه دې مقدم کړه. تقدیم د څه لپاره وشو؟ دویم تقدیم د اهتمام د پاره وشو. اهتمام چې الله محتم بالشان دی، محتم بالشان شی مقدم کول پکار. دریم تقدیم د مفعول د حصر د پاره وشو، ځکه تقدیم د ما له حق التاخیر مفید د حصر او د اختصاص. خاص تا عبادت کو د بل چا نه کو، خاص تا نه مدد غواړو د بل چا نه غواړو. څلورم یا ځکه مقدم که چې په وجود خارجي کې مقدم دی، نو په وجود ذکری کې مقدم که چې وجود ذکری موافق سي د وجود خارجي سره. وجودی خارجي کې خدای مخ کې دی کنه، ځکه په مرتبه د علت کې دی، او مخلوق په مرتبه د معلول کې دی، او علت مقدمه د معلول نه طبعا، نو مقدمه که وضعا چې موافقت د وضع راشي د تبع سره. په پوه شئ. تقدم طبیعي خو پیژنئ کنه څه ته وایي؟ چې متأخر محتاج مقدم ته، او مقدم چې کم دی د علت تامه د مؤخر د پاره. ویلم دي کنم دی ویل ایر کړیم دي زما په خیال بیلې مولا ایر کړی دي. پنځمه وجه یا ایاک دا مفعول ځکه مقدم که چې عابد ته تعلیم ورکوي عبادت کوونکي ته، چې ستا نظر به په معبودي، نظر به دې په عبادت نه، نظر به دې په چای معبود، په عبادت به دې نظر نه، ځکه عبادت ستا کار دی او معبود خو محبوب دی.
د محب صادق د عاشق صادق نظر په خپل پیلی او کنه په محبوب نظر ایاک نعبدو اول درته ذکر کړه چې ته مقصودی بس تاسو په دې پوه شئ ګورئ وقدم المفعول مفعول مقدم کړی شو یو للتعظیم د تعظیم د وجنا دویم والاهتمام به د اهتمام نه به په دې مفعول چې دا محتم بشان دی دریم والدلالت علی الحصر چې دلالت په حصر وکي والدلالت علی الحصر دا خبره لکه پټه غونتې ده نو دې لپاره د ابن عباس قول ذکر کوي چې دا بس شاه ذهن ته نه پریوځي ولذلك دی وجنا قال ابن عباس ابن عباس رضی الله عنهما فرمای معنی دا نعبدک ولا نعبد غیرک مونږ ستا عبادت کو ستانه غیر د بل چا عبادت نه کو نګورې نعبدک ولا نعبد غیرک دا تخصیص شکنه سلورم و تقدیم ما هو مقدم فی الوجود ذکر مفعول مقدم که چې دی کې تقدیم د هغه سراغه چې هغه مقدم دی په وجود خارجي کې پینزم و تنبیه ورکه یالا په دې خبره ان العابد عبادت کون کې ينبغي لائق د ان يكون نظره الى المعبود اولا وبالذات چې د نظر په معبود باندې اولا او بالذات نظر به پچای معبود باندې ومنه الى العبادت او د معبود نه برا منتقل کیږي عبادت ته چې د عبادت ډېر لوی شی دی کنه ولی لوی دی ځکه د مولا ورسره یو نسبت دی د محبوب ورسره یو نسبت دی تاسو خو لیلا قصې او د مجنون اورېدلې کنه امر علی الديار ديار لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار لا من حيث انها عبادت دا انتقال چې د معبود نه عبادت تکیږي د دې حیثیت نه چې دا د یو عبادت ده صدرتان هو چې د محب نه صادر شوی دی بل من حيث بلکې د دې حیثیت نه انها نسبت شریفه الی دا یو نسبت شریفه ده الیه دی محبوب تا ووصلت بینه وبین الحق او دا وصلت یو رشتہ ده په مابین د چا کې محب کې وبین الحق په مابین د محبوب کې دا یو واسطه ده بین العارف انما يحق وصوله عارف ثابتی وصول اذا استغرق في ملاحظه جناب القدس چې کله مستغرق شي په لحاظ د بارګاه مقدسه د باری کې وغاب ما دا او د نور ټولو خبرونه غایب شي څنګه غایب شي دیتا فنا فی الله وای فنا په شیخ فنا په رسول فنا په الله اور سپریک بس صرف او صرف د محبوب په یاد کې مستغرق شي حتی انه لا یلاحظ نفسه تر دې پورې چې دې ملاحظه د نفس نه کوي د نفس خیال نه ساتي نفس ورته نه ښکاري ولا حالا من احوالها او نو ورته هیڅ یو حال معلومي د خپل حالاتو په خپل حالات کې ورته هیڅ یو حال نه معلوم الا مگر من حيث د دې حیثیت نه ملاحظه له چې دا د محبوب ملاحظه ده په دې حالت زما خپل هغه حالت ورته یادي چې کوم کې تعلق د محبوب سره ومنتسبه الیه او د دې نسبت ته جناب قدس ته په پوښي کنهسته په پوي ولذلك فضل دې د وجنا فضیلت ورکړل چې ما هغه ستا حق الله عن حبيبي چې الله حکایت کوي د خپل محبوب نه حيث قال لا تحزن ان الله معنا ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام ته په هجرت په سفر کې سوئی ورته وای نبی علیہ السلام ورته وای کنه لا تحزن مخه پکېګا ان الله معنا الله مونږ سره دی لا تحزن داسې ورته نه وای چې لا تخف لا تحزن ورته وای شیعاګان ډېر مردار خلک دي هغوی څه وای هغوی وای ابوبکر سره د ځان ویره وه د نبي علیه السلام غم یې نه کو چې کافران راغله اوس به ما خطه خراب وکړي
او ابوبکر صدیق نه بل عاشق رسول و ټولو کې زیات عشق د چاو ابوبکر دی پوه جواب دار چې یو حزن دی او یو خوف دی دې کې فرق دا دی چې حزن په سر راځي ففوت د محبوب او خوف په سر راځي خوف په ادراک د مکروه خوف په سر راځي په ادراک د مکروه او حزن په سر راځي ففوت د محبوب الله ورته لا تخف نه وایي چې ما ته به مکروه ورسیږي تا ته به مکروه لا تحزن محبوب دې نه فوت کیږي مه خفه کیږي ځان غم ورسره نه وګورئ نبی علیہ السلام ورته سوی ان الله معنا الله مونږ سره دی ابو بکر قبل ایس یو فضیلت په قرآن او حدیث کې ذکر نشي د معنا کې چې په جمع متکلم کې نبی د ځان سره یو ځای کړی دی بس همدا فضیلت کافي دی د تصوف کې څلور طریقې دي یو پکې نقشبندیه ده دې کې 2 صحابه دي نبی علیہ السلام نه ابوبکر صدیق دی د ابوبکر صدیق نه سلمان فارسی دی او بیا ورپسې راځه داسې او په دې نورو کې دا نورې ټولې نبي علیه السلام نه علي رضی الله عنه په وساطت سره را رسېدلي په دې نورو کې یو صحابي دی او په نقشبندیه کې 2 صحابه دي دې کې دا ولې دا ځکه چې ابوبکر خو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره اتحاد وکړه نسبت اتحادي و دې ته نسبت اتحادي وایي تاسو بخاري شریف کې راشي چې جبريل علیہ السلام راغی نبی علیہ السلام ځان لرا نږدې کا 3 کرته ځان لرا نږدې کا دا ولې ځان لرا نږدې کا ځکه هغه نورانی مخلوق او دا جسمانی مخلوق تاسو په دې پوښتنه او د دواړو په منځ کې خو یو بونی بعید دی یو لویه مسافه ده دا لویه مسافه ختموله نسبت اتحادی پیدا کونه بیا به ورته وحی را نازلول وحی به راوړل د نبی علیہ السلام او د ابوبکر په منځ کې نسبت اتحادی او نسبت اتحادی کې یو متحد د بل متحد نه غیر نه تاسو په دې خبره باندې پوښتنه ځکه پکې بل صحابیم ذکر کړي چې سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ تاسو په دې پوښتنه کنهسته پي اپارسه سے من تو شدم او تو من شدی تا نه گویت کسی که من دیگرم او تو دیگری زت شم او ته زشوي تر دې چې څوک نه وي چې ته بل څوک او زه بل څوک دغه ته نسبت اتحادي وایي تاسو په دې پوښتنه ورته وایي ان الله معنا دلته فضیلت د نبی علیہ السلام په څه باندې حاصل ده په دې باندې حاصل ده چې محبوب مقدم کړی دی چې ان الله معنا لفظ الله مقدم کړی د دې خبرې فضیلت د علامه پغه حکاه عن کلیمی چې کلیم نه حکایت کړی دی حیث قال کلیم سویلی دی ان معی ربی سهدین اقوم ورته وایي ان لمدرکون گیر شو غرق شو موسی علیہ السلام ورته وایي ان معی ربی سهدین نو دلته څه چل کړی ان معی ربی معی ربی سهدین په پای نسلی تاسو بنی اسرائیل لوی قوم شپږ لکه کسان د موسی علیہ السلام سره څو کسان روانو شپږ لکه شپږو لکو کې یو داسې سړی نه و چې د پیغمبر سره د کلیم الله سره نسبت اتحادي ځکه معی د مفرد ضمیر استعمال تاسو په دې پوه شئ او دې وخت کې چند صحابه او چند چې نبی علیہ السلام هجرت کاو او د ابوبکر د نبی علیہ السلام سره نسبت اتحادي ځکه معنا د جمع لفظ استعمال په پوه نشئ تاسو دا دي کتابونو کې داسې لیکلي نور په خواځه نه پوهېږم په پوه شئ ضمیر مکرر کا دا دفع د اعتراض ده خلاصه د اعتراض دار چې ضمیر ولی مکرر که داسې به ویلی ایاک نعبد و نستعین خبره خلاصه شوه تکرار خو طالبان وایي ښه شی نه دی جواب دا دی چې تقریر د فایدې دپاره وکړو هغه تقریر ښه نه دی چې فایده پکې نه وي دلته پکې فایده شته که تقریر یې نه وی کړی نو چا به ویلی چې عبادت د الله پورې خاص دی خو استعانت د الله پورې نه دی خاص غیر الله نم استعانت غواړه حال دار چې غیر الله نم استعانت ناجایز دی
لکه عبادت د غیر الله چې څنګه ناجایز دی، استعانت د غیر الله هم ناجایز دی. ما فوق الاسباب استعانت یادوم، یو خدا استعانت دی چې لږې اوبه راکړه لکه دا جایز دی، دا خو اسبابو دایره کې دی. اسبابو نه بالاتر استعانت دا چې پیر بابا زوی راکړي مال راکړي دې ته وایي استعانت، دا شرک دی، دا شرکي استعانت. ضمیر مکرر کړه للتنسیس چې صراحت وکړي اعلی په دې باندې انه المستعان به لا غیره، چې الله مستعان به دی بل څوک نه دی. دې کوم تخصیص راشي لکه عبادت کې چې تخصیص دی. وقدمت العبادت، دا دفع د بل اعتراض دا چې عبادت بیا په استعانت ولې مقدم کو. د دې لپاره درې وجوهات ذکر کوي، درې فائدې. یوه فائده دا ده لیتوافق رؤوس الآی، چې د آیاتونو د سرونو سره برابر شي. که داسې ویله چې ایاک نستعین و ایاک نعبدو، نو فاصله په نون سره نه راتله، پې پوه نشته هلکانو. دیم ویعلم منه، د دې نه دا معلومیږي چې تقدیم د وسیلې په طلب د حاجت ادعا ښه دعوت ورکوي للاجابت مننې ته. چې په خدای خبره منې خو څه وسیله به ورته پیش کې که نه، وسیله عبادت دی. نو ایاک نستعین کې سوال دی او سوال نه د مخکې عبادت وکړه، نو سوال به دې ښه قبول شي که نه. دریم وقولو علامه وایي زه ویمه، علامه بیضاوی وایي چې ایاک نعبدو کې عبادت ځان لا منصوب کو، گویا کې د ده په ذهن کې یو تکبر راغی چې دومره لوی سړی یم چې عبادت مې وکړو. ایاک نستعین کې د تکبر نشه ختمه شوه چې عبادت خو دې وکړو، خو مدد در سره چاو الله و مدد په خپله خو دې نه دی کړی، په خپله یې کولی شي. پخوا یو ملا ښه بیان کړی و په چرته هدیره کې، نو عوامو صفت کړی چې ماشاءالله ډېر ښایسته بیان یې وکړو. بل ملا د امي تندسې په دې دغه کې لاس ورکړی چې جلالین ورسره د چا و جلالین ورسره د چا و. ملا باندې خو د بل ملا خبرې ښې نه لګېږي که نه، که ښې لګېږي. ملا چې خفه کې نو د بل ملا صفت ورته کوه، صحیح ده که نه. شیطان او ملا دواړه چې خفه کې، شیطان او ملا که خفه کې نو څه چل به کې، د بل ملا صفت به ورته کې. شیطان هم د بل ملا په صفت خفه کېږي. داسې چلونه دي. واقول لما نسب المتکلم، ورکله چې نسبت متکلم د عبادت کو الی نفسی ځان ته، او هم ذالک تبجحا، د دې نه توهم او شو تبجحا د تکبر، تبجح فرح خوشحالي د تکبر د زړه د لویۍ، و اعتداد منو چې اعتماد وکړه بما په هغه څه یصدر عنه چې د ده نه صادر شي. فعقبه بقوله و ایاک نستعین، روسته ورپسې و ایاک نستعین ذکر کړ، یدل چې دلالت وکړي علی په دې خبره ان العبادت ایضا، عبادت همدارنګې مما د هغې قبیلې نه دی لا یتم ولا یستتب، چې نه پوره کېږي او نه برابرېږي له ده لره الا بمعونة منه، مګر د الله په مدد و توفیق، د الله په توفیق. چې عبادت موږ وکړو باید د خدای شکر وکړو چې خدای موږ ته توفیق راکړه، دا هم د الله یو احسان دی. ډېر خلک خدای د عبادت توفیق نه ورکوي. وقیل الواو للحال، ایاک نعبد و ایاک نستعین، خو دا واو د عطف دی. یو بل قول دی ذکر کوي چې چا ویلی دي چې دا واو د حال دپاره دی. دا واو د څه دپاره؟ واو حالیه دی. نو چې واو حالیه شو معنا به داسې شي، والمعنا نعبدک مستعینین بک، مونږ عبادت کوو ستا په داسې حال کې چې مدد نیونکي یو په تا، مدد غوښتونکي یو د تا نه. مستعینین دې ته به اعتراض وارد شي. هغه دا دی چې و ایاک نستعین کې دا واو د حال لپاره شه، نو قاعده دار چې فعل جمله فعلیه مضارعیه چې کله حال واقع شي نو د هغې تصدیر په واو سره نه کېږي، هغه به مرتبط کې د ذوالحال سره بغیر د واو نه. تاسو ویلي دي که نه؟ وجه یې چاله ورځي؟ څه وجه ده؟ دومره غټ غټ مولیان طالبان یې تاسو ته دا نه درځي؟ پې پوه شئ؟
د هغې وجه دا ده درځي خو نه شي ویلی درځي که نه زړه کې زړه کې ټولو له درځي انشاءالله زړه کې خطا کړی ګورئ د هغې وجه دا ده چې فعل مضارع تاسو وایئ که نه چې مشابه ده د اسم فاعل سره که نه او اسم فاعل چې کله حال واقع سي هغه د ذوالحال سره مرتبط کېږي په واو سره که بغیر د واو نه بغیر جانی زیدون راکبن جانی زیدون راکبن هلته واو نشته که نه نو جانی زیدون یرکبو هلته هم واو نه دی پکار تاسې په دې پوه شئ نو سوال دا دی چې و ایاک نستعین کې دا واو حالیه شي نو جمله فعلیه مضارعیه مثبته حال راغی او جمله فعلیه مضارعیه مثبته چې کله حال راشي اخو مرتبط کېږي نه د ذوالحال سره په واو سره نو دلته دا واو دی څنګه راوړو پې پوه شئ نو جواب دا دی چې هغه فعلیه مضارعیه مثبته نه مرتبط کېږي د ذوالحال سره په واو سره چې د هغې نه متعلقاتو کې څه شی نه را مقدم شوي او دلته خو د مضارعیې نه په متعلقاتو کې مفعول را مقدم شوی دی که پې پوه شئ که نه دا زده کوئ وقرئ بکسر النون فیهما لستل شوي دي په کسرې د نون سره فیهما په دې دواړو کې ایاک نعبد و ایاک نستعین وهي لغة بني تمیم فإنهم دوی څه کوي یکسرون حروف المضارع کسره ورکوي حروف مضارعاتو ته سوى الياء ما سوا د یانا خو اذا لم ینظم ما بعد وا چې ما بعد مضموم نه وي چې ما بعد مضموم نه وي دلته ما بعد مضموم نه دی که نه نستعین کې څه دی ساکن دی که نه بس دی اهدنا الصراط